قل اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم تو وایا من کانا سوک چی وی عدو دشمن لجبریل د جبریل علیہ السلام فإنه نزک چی نزله هغه نازل کړی دی دا قرآن على قلبک استا په زړه باندې باذن الله ای بامر الله د الله په امر سره مصدقا چې دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 44 ته اوله سپاره د سوره بقره شروع ده. نن به انشاءالله مونږه 97 98 99 100 101 دا څلور آیاتونه وایو. 12مه رکوع د سر نه شروع شوله او اول تلاوت کو بیا به د هغې نه پس لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. قل من كان عدوا لجبريل. قل مانا را اے نبی جی تو اوایا من سوک چے کانا مانا را وی عدوون دشمن سوک چے دشمن وی لجبریل د جبریل علیہ السلام سوک چے د جبریل علیہ السلام دشمن وی فإنه نزک چے نزله هغه نازل کړی دی دا قرآن دا جبریل علیہ السلام دا قرآن نازل کړی دی علی قلبک استا په زړه باندې. نو د دې آیاتونو نه مخکې د دې آیات نه مخکې لږ شانې نزول واورئ. نبی علیہ السلام چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته تشریف راوړو نو بیا د مدینه منوره کې ډېر زیات یهودیانو. نو نبی علیہ السلام به د یهودیانو ته دعوت ورکولو چې تاسو مسلمانان شئ په قرآن باندې او په ما باندې او په الله پاک باندې او په فرشتو باندې ایمان راوړئ. نو د یهودیانو خپل یو څو عالمان راغون کړل او په هغې کې عبدالله ابن سریه هم و. عبدالله ابن سریه دا عبدالله ابن سریه چې دی دا د یهودو عالمو یهودي عالم خدا حق پرست عالم نو. د به مالدارو دپاره په تورات کې تحریف هم کول او رد و بدل به پکې کول. نو عبدالله ابن سریه او ورسره نور کسان هم هغه رالل د یهودیانو عالمانو نبی علیہ السلام ته کېناستو. نبی علیہ السلام ته وایي و یاره مونږ خو په تورات کې لیدلی دي او اورېدلي دي په تورات کې پیشنګویانې شوي دي د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم. نو مونږ تا نه یو څلور سوالونه کوو که تا مونږ له د هغه صحیح جوابونه راکوئ د هغه څلورو سوالونو جوابونه د پیغمبر نه بغیر بل څوک نشي ورکولی. نو که تا مونږ له د هغه څلورو سوالونو جوابونه راکړو نو مونږ به په تاسو باندې ایمان راوړو. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل بالکل تپوسونه رانه وکئ کم سوالونه دي. نو اول سوال یې دا وکړو چې یعقوب علیہ السلام چې دی که نه یعقوب علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام په ځان باندې څه شي حرام کړی و څه څیز یې په ځان حرام کړی و حلال څیز و خو الله نه یې سوال وکړو نظر یې ومنلو او الله پاک ته ووایي که یا الله زما دا کار وشو نو زه به دا څیز نه خورم حلال څیز دی هغه به په ما حرام وي. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل یعقوب علیہ السلام باندې یو سخترینه بیماری راغلی وه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل
دا اولنی سوال جواب ولا ورکوي. یهود ورته وایي یعقوب علیه السلام په ځان څه حرام کړي، حلال څیز په ځان حرام کړی څه شی و؟ نو نبی علیه السلام اوس جواب ورکوي یعقوب علیه السلام ته ډېره سختترین بیماري لګېدلې وه. نو یعقوب علیه السلام بیا الله نه سوال وکړو چې یا الله که زه ټیک شوم نو زما دا دوه خوښترین څیزونه دي او بهترین اعلیترین څیزونه دي، زه به دا په ځان حرام کړم، زه به دا کلم نه خورم. نو هغه دوه بهترین څیزونه څه، یو د اوښ غوښه وه او یو د اوښ پی و. دا ډېر بهترین غذا وه. نو یعقوب علیه السلام دا په ځان باندې الله پاک بیا دله صحت ورکو، نو په ځان باندې دا بیا حرام که تر د دنیا نه رخصتېدو پورې به یعقوب علیه السلام دا دغه بیا نه خوړل، دا د اوښ غوښه به هم نه خوړه او د اوښ پی به هم نه څکل. نو دا اول سوال جواب دا ورکو. هغې ورته وي د عبدالله ابن سریه او نور یهودیانو ورته وي بالکل ستا خبره سچ ده او حق ته حق، بالکل مونږه دې خبره باندې ستا تایید کوو چې بالکل یعقوب علیه السلام په ځان باندې د اوښ غوښه او د اوښ پی حرام کړي. بیا ته دا یهودیان دویم سوال کوي. دویم سوال ته دا کوي و چې یاره د زمونږ په تورات کې چې کوم د نبی آخر الزمان صفات بیان شوي دي نو په هغې کې راته یو صفت بیان کا. نو نبی علیه السلام بیا جواب ورکوي وایي د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم او د هر نبی صفت دا دی چې کله هغه اوده شي که نه نو د هغه سترګې اوده خو زړه ویښي. نو هغې تایید وکړو یهودیانو عالمانو چې بالکل دا خبره هم سچه ده. نو بیا یې په دریمه خبره ترې تپوس وکړو و چې یاره دا ماشوم چې دی د مور په خېټه کې وي او دا کله پیدا شي نو کله دا ماشوم د مور په شانتې وي کله د پلار په شانتې وي. نو نبی علیه السلام جواب ورکوي. نو د یهودیان ورته وایي چې دا ولې کله د مور په شانتې کله د پلار په شانتې وي. نو نبی علیه السلام ورته جواب ورکوي وایي چې کله وایي دا د سړي چې کوم هغه اوبه هغه سپینې وي او سختې وي یعنی غاړه وي که نه نرمې نه وي، او د زنانه چې کوم وي هغه زیړې وي او هغه د اوبو په شانتې نرمې وي. نو که دې دواړو کې د کم یو غالبه راله، که د سړي هغه غالب راله نو ماشوم شکل صورت کې به د سړي په شانتې، او که د ښځې غالب راله نو دا ماشوم به د شکل صورت کې د دغې مور په شانتې وي. نو دا هغې مې وی بالکل دا صحیح دی. او څلورم اخري سوال یې پیدا وکړو، اخري سوال او څلورم وایي دا راته ووایي چې په تاسو باندې وحي کومه فرشته راوړي. نو نبی علیه السلام ولا جواب ورکو چې په مونږ ټولو پیغمبرانو باندې وحي حضرت جبریل علیه السلام راوړي، جبریل علیه السلام. نو دا دغه ورته وایي دا یهودیان ورته وایي و چې مونږ خو ستاسو خبرې بالکل ومنلې، خو که په تا باندې د جبریل علیه السلام وحي نه راوړله که نه نو مونږ به په تا باندې ایمان راوړی. خو دا جبریل علیه السلام زمونږ دشمن دی، زمونږ د آبا و اجداد دشمن دی، زمونږ د پلار نیکونو دشمن دی، ځکه جبریل علیه السلام زمونږ پلار نیکونه هلاک کړي دي، عذابونه یې پرې راوستي دي. نو د دغې وجې نه جبریل علیه السلام په تاسو وحي راوړي نو مونږ ایمان په تاسو نه راوړو. نو دا عبدالله ابن سریه په دې کې په ټولو کې اول به د به دا سوالونه کول او د ورته وایي چې مونږ ایمان نه راوړو. نو دغه یهود هم بعض یهودیان وایي چې مونږ ایمان نه راوړو، حالانکه اندی سره عبدالله ابن سلام رضی الله عنه راغلی و. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نو دا هم هغه وخت کې یهودي و، خو د چې کله د نبی علیه السلام دا خبرې واورېدې فوراً ایمان راوړو او حق او سچ صحابي بیا جوړ شو او د دنیا نه رخصتېدو پورې نبی علیه السلام سره په هر جهاد کې شریک او د نبی علیه السلام سره په مدینه منوره کې موجود او فتح مکه کې مور سره شریکو او دنیا نه بیا د ایمان په حالت کې لاړو. نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنهم اول د یهودیانو یو عالمو، د یهودیانو نو او بیا د ایمان راوړو. نو د یهودیانو کې عبدالله ابن سریه ایمان را نوړو، نور کسان ورسره ایمان را نوړو، او حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د بعض ملګرو ایمان راوړو. نو په دغه څلور سوالونو جوابونه چې نبی علیه السلام ورکړه نو بیا فوراً الله پاک قرآن نازل کو. قل ای زما نبی جی د یهودیانو ته ووایه من څوک چې کان عدوا دشمن وي لجبریل د جبریل علیه السلام، څوک چې د جبریل علیه السلام سره دشمنی کوي نو فلیمت غیظا نو هغه د غصې نه مړ شي، یا مونږ وایو که نه وایي زړه دې وچوي. نبی علیه السلام ته الله پاک فرمایل وایي ته د خلکو ته ووایه، د یهودو ته او د ټولو خلکو ته ووایه څوک چې جبریل علیه السلام سره دشمنی کوي نو دا دې مردار شي، مړ دي شي، دا دې مړ شي، فلیمت غیظا د غصې نه دې مړ شي. مونږ وایو یاره زړه دې وچوي یار، بس زه دا کار کوم که د چا پې زړه چوي ودې شوي، مونږ داسې خبره کوو. نو قرآن کې الله پاک قل من کان عدوا لجبریل ای زما نبي جي ته د خلکو ته ووایه من څوک چې کان عدوا دشمن
دشمن وي لجبريل د جبريل عليه السلام نو دلته به ورسره محذوف روازي فليمت غيظا نو د غصې نه دې مړ شي زړه دې وچوي فانه نو ځکه چې نزل هغه نازل کړی دی نزل دا فعل ماضی اول صيغه ده پدې کې هو ضمیر دی هغه جبريل عليه السلام ته نازل راجع دی نزل جبريل عليه السلام نازل کړی دی هو دا قرآن فانه نو بشکا نو ځکه چې نزله دی جبريل عليه السلام دا قرآن نازل کړی دی على قلبك ستا په زړه باندې نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمای وای دا جبريل علیہ السلام چې د ستا په زړه باندې قرآن نازل کړی دی باذن الله ای بامر الله د الله په امر سره د الله په حکم سره نو ګورئ د پیغمبر په زړه باندې الله قرآن نازل کړو د قرآن د یادولو دوه لارې دي یا اول په غوږونو باندې ووري او ډایرکټ بیا زړه ته لاړ شي نه مونږ چې قرآن وایو کړه نو مونږ اول په غوږونو باندې وورو نو بیا دغه یاد کو نو زړه ته کوشي خو پیغمبر باندې الله ډایرکټ د غوږونو نه ډایرکټ په زړه باندې راکوزولو دا دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې په غوږونو سړی ووري او زړه ته کوز کی په یادولو سره په ژبه خوځولو باندې زړه ته کوز کی دویم دا دی چې ډایرکټ الله پاک زړه ته راکوز کی نو قرآن ډایرکټ الله پاک زړه ته راکوز کړو د نبی علیه السلام په غوږونو اورېدل نه دی اول په زړه کې ورته آیاتونه کېښودل او بیا نبی علیه السلام په غوږونو واورېده او په خوله باندې بیا جاری شو نو اول چې بکله وحی نازل شو نو نبی علیہ السلام بم ورسره جبه زر خوځوله نو الله پاک ورته فرمایي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ته جبه مخوځوه ستا ته قرآن یادول زمون کار دی نو چې نبی علیہ السلام ته جبريل علیہ السلام یو آیات راوړو او زړه کې به ورته کېښودو نو اول ځل به نبی علیہ السلام ته داسې یاد شو چې عمر له بیا نه یېرېدو نو د پیغمبر په زړه باندې الله وحی نازلی په زړه ته الله قرآن کوزي او نور خلک چې دي عوام نو هغوی به اول قرآن اوري په غوږونو باندې بیا به په خوله باندې وی په ژبه باندې به وی تکرار به کوي نو بیا به زړه ته کوزیږي بیا به یادېږي خو د پیغمبر الله ډایرکټ بغیر د ژبې خوځولو نه او بغیر په غوږونو اورېدلو نه دلته کې زړه ته الله کوز کړی دی نو فانه نو ځکه چې نزله دغه جبريل علیه السلام دا قرآن نازل کړی دی علی قلبک ستا په زړه باندې باذن الله بامر الله باذن الله معنا ده بامر الله دا الله په امر سره مصدقا چې تصدیق کوي دا قرآن تصدیق کوي دا قرآن رښتونی ګڼي لما مصدقا لما د هغه کتابونه یعنی هغه کتابونه رښتونی ګڼي د هغه کتابونو تصدیق کوي دا قرآن پاک بین یدیه چې د دې قرآن نمخ کیو د قرآن نمخ کې چې کوم کتابونه یعنی تورات زبور انجیل او سل صحیفه نو دا قرآن د هغې تصدیق کوي وهدن من الضلاله د گمراهۍ نه هدایت کوي یعنی په سمه لار راولي دا قرآن چې د گمراهۍ نه خلک په سیده لار راولي وهدن من الضلاله ورته محذوف روباسه د ضلالت نه د گمراهۍ نه هدایت طرف ته خلک راولي یعنی د نیغه لار ورته ښایي د الله او د الله د رسول مطابق ژوند تیرولو لار ورته ښایي دا قرآن کې دومره مضبوط طاقت دی یا دا هدن چې دی د هادیون په معنی کې دی د هادیین په معنی کې یعنی هدایت کوونکی دی وبشرا بالجنت او د جنت زیری ورکوي بشرا چې دی دا د مبشر په معنی کې دی ومبشر وبشرا او دا قرآن زیری ورکوي د جنت للمؤمنین مؤمنانو دپاره مؤمنانو ته د جنت زیری ورکوي او د گمراهۍ نه ورته هدایت لاره ورته ښیي دا قرآن نو دا قرآن چې دی دا د الله جل جلاله کتاب دی نو دغه مخکې وی من کانا څوک چې وي عدوًا دشمن لله د الله جل جلاله څوک چې د الله جل جلاله دشمن وي وملائکته ملائکه چې دی کنه ملائکه دا د ملکون جمع ده ملکون چې دی یوې فرشتې ته وایي او ملائکه دا ډیرو فرشتو ته وملائکتی او فرشتي هی یعنی د دې الله او د هغه د فرشتو یعنی د الله د فرشتو ملائکته یعنی ملائکت الله ورسول الله دی دا اصل کې رسول الله نو د لفظ الله مخکې ذکر شوی دی نو هغه په ځای باندې د ها ضمیرونه راوړي نو ګورئ وایي من کانا څوک چې وي عدوا دشمن لله د الله جل جلاله څوک چې د الله جل جلاله سره دشمني کوي وملائکته او د هغه د ټولو فرشتو سره دشمني کوي ورسوله رسول چې دی که نه رسول دا د رسول جمع ده
رسول یو پیغمبر ته وای، یو رسول ته وای. او رسول چې کنه رسول دا ډیرو پیغمبرانو ته وای. ښا رسولون رسول ورسوله او د الله د رسولانو سره کاغه محمد صلی الله علیه وسلم دی، کې عیسی علیه السلام دی، موسی علیه السلام دی، یعقوب علیه السلام دی، یوسف علیه السلام دی، کم پیغمبران سره چې کم سونه رسولان الله را لګلی چې کم رسول سرم څوک دشمنی کوي. و جبرئیل او جبرئیل علیه السلام فرشته ده. دا جبرئیل چې کنه جبرئیل نو دا لغات القرآن کې د 14 نمونه دي. دا جبرئیل علیه السلام چې دا په 14 طریقو سره دا جبرئیل ویل کیږي. جبر چې جبر دا د عبرانی لفظ دی، د دې معنی دا بنده، د جبر معنی دا بنده او ایل معنی دا الله. نو د دې معنی شو د الله بنده، او په عربی کې د الله بنده ته عبد الله وای، عبد الله. نو د جبرئیل معنی دا عبد الله، د جبرئیل معنی دا عبد الله. دته جبرئیل هم وای، جبرائیل هم ورته وای، جبرئیل هم ورته وای، جبرائیل هم ورته وای، جبرائیل هم ورته وای. 14 قسمه د جبرئیل علیه السلام دا نوم، دا جبرئیل، جبرئیل او جبرائیل، جبرائیل کرم او جبرائین اخره کې د لام په ځای نون هم دی، او جبرائین دا سم دی. نو 14 قسمه دا جبرئیل لیکل کیږي. و میکال نو جبرئیل معنی را د الله بنده، عبد الله او دا به غیر منصرف ته ځکه په باندې فتحه راځي، تنوین په باندې نه راځي، او حالت جری کې په باندې کسره نه راځي، د حالت جری کې دی. خجی نو سوی من کان سوک چې وی عدو دشمن لله د الله جل جلاله و ملائکته او د هغه د فرشتو، یعنی د الله د فرشتو، او رسوله او د الله جل جلاله د پیغمبرانو، و جبرئیل او د جبرئیل علیه السلام دشمن وی. و میکال معنی دا میک دا عبید ته وای، عبید ٹھیک شو. او ایل چې کله میکائیل نو دا سر کې میکائیل خو لیکل کېږي قرآن کې میکال. د دم په لغات القرآن کې ډېر نمونه دي، میکائیل او میکال. نو 14 د دم ډېر زیات دي، 14 نه. دا جبرئیل چې په 14 قسمه ویل کېږي، او میکال هم په ډېرو قسمونو سره ویل کېږي. نو میکال معنی دا عبید الله، دا جبرائیل معنی دا د جبرئیل معنی دا عبد الله، او د میکال معنی را عبید الله. ٹھیک شو، عبید الله ٹھیک شو. نو څوک چې د الله جل جلاله سره دشمنی کوي، او د الله د فرشتو سره دشمنی کوي، د الله د پیغمبرانو سره دشمنی کوي، د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی کوي، د میکائیل علیه السلام سره دشمنی کوي، فهو کافر، نو دا کافر دی. فهو کافر ولدلته محذوف رو باسا، فهو کافر نو دا کافر دی. فان الله نو بشک الله جل جلاله عدو للکافرین، د کافرانو دشمن دی. بیا الله پاکم دی کافرانو سره دشمنی کوي. څوک چې الله پاک سره، د الله فرشتو سره، د الله پیغمبرانو سره، جبرئیل علیه السلام سره، میکائیل علیه السلام سره دشمنی کوي، نو دا کافر دی. نو د دې کافر سره بیا الله جل جلاله هم په خپل دشمنی کوي. او حدیثو کې راځي، بخاری شریف کې راځي، وای من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما یو دوست سره دشمنی کوي، جبرئیل دا بخاری شریف کې دی، وای من عاد لی ولیا، څوک چې زما یو دوست سره دشمنی کوي، فقد آذنته بالحرب، دتا زما د جنگ اعلان دی، د سره ز جنگ کوم. نو د الله نیکان بندگان شو، پیغمبران شو، فرشته شو، او دغه شانت علما شو په دې زمانہ کې. او زمونږ شیخ ادریس شهید رحمه الله ډیر په بے-دردۍ سره شهید شو، او ډیر ظالمانو ډیر په بے-دردۍ سره شهید کو. نو الله پاک خو به بدل اخلي. اوس او تفسیر قرطبی کې امام قرطبی رحمه الله لیکلی دی، د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو قول نقل کړی دی، و فاذا قتل العالم، کله چې عالم قتل کړي شي، نو قتل الله بقتله 35,000. الله جل جلاله غصبه علی ختمیږي چې الله سبحانه وتعالی 15,000 خلق مړه کی. نو چې 15,000 خلق الله د دې عالم په بدله کې مړه کړ، نو د الله غصبه علی بدلیږي.
تاسو که د حضرت یحیی علیه السلام په حالات به وګورئ چې هغه یو باچا ته وي چې باچا ته زیاتې کې خپله یو بله ښځه یې کړې وه نو د هغې سره د بل چا نه یو لور هم وه نو د هغه ښځه چې بوډۍ شوه نو بیا یې د هغه باچا د هغې ښځې د لور نه یعنې خپله میرانه لورې وه د دې بادشاه هم خپله میرانه لور کې ده یعنې دغه کمې ښځې سره چې د نکاح کړې وه د هغې بله لور وه نو هغې سره بیا خپل ضرورت پېتې پوره کولو نو الله جل جلاله یحیی علیه السلام په ذریعه سره دته تنبیه وکړه چې ته داسې غلط کار مه کوه دا خو ستا لور ده ته ولې داسې کوې نو دغه ظالم په دې یو خبره باندې یحیی علیه السلام شهید کو نو الله پاک دا ځمکه نه ده دا ځمکه بیا داسې غوسه وه که نه چې دی به د غوسې نه داسې اوازونه راوښکل داسې غرارې غونته اواز به راتلو غرارې غونته نو بیا څه ځوانان راپاڅېدل او هغې وی دا ځمکه جاړي د یحیی علیه السلام په جدایۍ سره نو دوی ورلل هغه باچا یې مردار کو دې ځوانانو باچا مردار کو چې باچا یې کله مردار کو بس رو بیا د دې ځمکې هغه غوسه ختمېده بس بیا ځمکه مکمل بیا خاموش شوه نو دا ظالمان هم چې کم زمونږ دا شیخ حضرت شیخ الحدیث محمد ادریس رحمه الله تعالی شهید کړی دی نو د دې بدله به الله پاک اخلي ډېر په احسن طریقې سره خو ډېر ظلم یې وکړو د الله یو ولی د الله د دین د اشاعت به کولو مونږ لګیا یو داسې تاسو ته قرآن وایو که نه مونږ د هغه بچي یو روحاني بچي یو مونږ چې دې ته کم جوګه کړي او تیار کړي نو دا د شیخ ادریس صاحب رحمه الله برکاتو نو زمونږ شیخ و استاذ هم او اړونه هم پې زخمي دي اړونه هم پې وران دي هغه نه خوراک څکاک مزه راکوي هېڅ هم نه نو تکلیف راته ډېر زیات دی ځکه هم دا څو ورځې درسونه هم نه دي کړي او نو دغې نه معلومه شوه چې څوک د الله ولیانو سره د الله فرشتو سره د الله پیغمبرانو سره د الله دوستانو سره او الله جل جلاله سره دشمنی کوي نو دغه خلک کافران هم دي مسلمانان خو نه دي بالکل نه دي کافران هم دي او الله دغه خلکو سره بیا دشمنی کوي الله دغه خلکو سره بیا دشمنی کوي نو من کان څوک چې وي عدوا دشمن لله د الله جل جلاله و ملائکته او دغه د فرشتو و رسول او دغه د پیغمبرانو و جبرئیل او د جبرئیل علیه السلام دشمن وي و میکائیل او میکائیل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام سره دشمنی کوي فهو کافر ولا محذوف رو باسنو دا کافر دی فان الله نو بشک الله جل جلاله عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو نو الله پاکم د داسې کافرانو سره بیا دشمنی کوي اوس الله پاک نبی رسول الله والسلام له تسلی ورکای چې ای زما حبیبه تا خو د يهوديانو له دعوت ورکو او د تاسو سره د جبرئیل علیه السلام د وجه نه دشمنی ښکارا کړله او باندې جوړ کړه چې یاره جبرئیل علیه السلام زمونږ مشران قتل کړي دي او هلاک کړي دي او مخونه ولا مس کړي دي او په ځمکه باندې ورمنډلي دي او د برنه په کانو بارانونه کړي دي او چغې پیوالي لړونه ولا چولي دي نو دا اصل کې زمونږ دشمن دي او تعالی میکائیل علیه السلام وحی راوړله نو موږ به په تا باندې ایمان راوړی او په قرآن به ایمان راوړی وی خو اوس ځکه نه راوړو چې زموږ دشمن تا باندې وحی راوړي جبرئیل علیه السلام وحی راوړي او میکائیل علیه السلام خو بارانونه وری او رحمتونه راوری او دغه خو خلکو له رزق ورکوي او د رزق ذمواریانې د الله پاک د میکائیل علیه السلام په ذمه لګولي دي او سمندرونو څومره حالات راځي دغه ټول الله پاک وایي د میکائیل علیه السلام په ذریعه ذمه لګولي دي نو که میکائیل علیه السلام دا د رحمت فرشته دا د یهودیان وای نو که د پتا باندې وحی راوړل نو موږ به باندې ایمان راوړی وي خو دا در باندې وحی نه راوړي جبرئیل علیه السلام راوړي نو دا زموږ دشمن دی نو نبی علیہ السلام له اوس الله پاک تسلی ورکوي ولقد او یقینا انزلنا مونږ نازل کړی دي انزلنا دا د فعل ماضی واحد متکلم تسنیه و جمع متکلم صيغه ده انزلنا مونږ نازل کړی دي الیکا پتا باندې ولقد انزلنا او بشک مونږ نازل کړی دي الیکا پتا باندې آیات بینات خکارا آیاتونه خکارا واضح آیاتونه واضح نشانیانه وما یکفر او انکار نه کوي بها د دې آیاتونو الا الفاسقون مگر بيدین خلق یعنی مطلب دا دی چې د دې آیاتونو صرف بيدین خلق فاسقان خلق فاجران خلق بدکار خلق او نافرمان خلق هغه د دې آیاتونو دغه کوي انکار کوي وما یکفر بها الا الفاسقون او صرف فاسقان د دې آیاتونو انکار کوي وما یکفر او انکار نه کوي بها د دې آیاتونو الا الفاسقون یعنی الا الخارجون من الدين من الاسلام من الدين
چې کوم خارج دي یعنی د دین نه د اسلام نه وتلي خلک دي ان اسلام نه لري خلک دي نو هغه خلک د دې آیاتونو نه انکار کوي صحیح خلک دیندار خلک د آیاتونو انکار نه کوي او کلما او آیا هر کله چې عاهدو دوی وکړه عهدا سوادا هر کله چې د يهوديانو یو وعده وکړه چې په تورات کې راغلي دي چې نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم به راځي او دله به الله پاک قرآن ورکوي او تاسو يهوديان به ټول په د باندې ایمان راوړئ نو دوی کلکه وعده وکړه او کلما او آیا دلته کې دا حمزه چې دی دا د استفهام د پاره استفهام انکاري ورته وایي چې آیا دی چې دی که نه دوی وعدې کړي او بیا د دغې وعدو نه واوړېدل او ایمان یې رانه ټولو نه بعضو پکې ایمان را نه وړو او اکثرو پکې ایمان را نه وړو بعضې پکې ایمان را وړو لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنهما تاسو ته وي دا هم د یهودیانو نه و الله پاک دته ایمان نصیب کو نور پکې ډېر یهودیانو عالمان هم پکې و هغې ایمان را وړو نو دغه استفهام دپاره سوال دپاره راځي آیا وکلما او هر کله چې عاهدو عهدا دوی څه وعده وکړه وعده یې څه وکړه چې موږ به په نبي آخر الزمان صلی الله علیه وسلم باندې ایمان هم راوړو او په قرآن به ایمان هم راوړو په هغې به عمل هم کوو او په دغې مطابق به ژوند تېرو نبذه نو هغه وغورځوله نبذه وغورځوله هو دغه وعده فریق یوې ډلې منهم د دې یهودیانو نه د دې یهودیانو نه یوې ډلې دا وعده وغورځوله چې نبي آخر الزمان صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان هم راوړو په قرآن به ایمان هم راوړو د هغې مطابق به ژوند هم تېرو په هغې به عمل کوو نو دغه یې ونه منله ٹھیک شو بلکې اکثرهم د دوینا اکثر لا یؤمنون ایمان نه راوړي د دې یهودیانو کې اکثر ایمان را نه وړو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د قرآن سره حسد او عناد او بغض او کینه او دشمنی وکړله او د دې وجې نه د خبره نه منله او ایمان را نه وړو چې دوی صرف یو بانه جوړه کړه چې جبریل علیه السلام زموږ دشمن دی زموږ د آبا او اجداد د هلاکت ذریعه هم جبریل علیه السلام جوړ شوی او جبریل علیه السلام زموږ د مشران هلاک کړي دي مردار کړي دي نو موږ ځکه ایمان نه راوړو نو خپل خبرې نه واورېدل ولما او هر کله چې جاءهم هغوی لراغه رسول یو عظیم رسول کې دا تنوین د تعظیم د پاره دی یعنی یو عظیم شان پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راغه من عند الله د الله د طرفنا مصدق چې دا محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو د هغه پیغمبرانو یا د هغه کتابونو معهم چې دوی سره دي نبذا نو وغورځوله فریق یوې ډلې نبذا وغورځوله فریق یوې ډلې من الذین دغې خلکو نه اوتو دا د فعل ماضي او دغه مجهول صیغه ده اوتو کومو ته چې ورکړی شوی وو الکتاب کتاب کومو ته چې کتاب ورکړی شوی یعنی تورات ورکړی شوی کتاب الله د الله کتاب یعنی تورات وراء رسته ظهورهم د خپلو شاګانو نه دوی وغورځولو کأنهم یعنی دی څنګه د الله د تورات شاته وغورځو مطلب یې دا دی چې دی تورات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات راغلي او په هغې کې پیشنګویي ورکړې وه چې نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم به راځي الله پاک به قرآن پاک کتاب ورکوي د الله کلام به وي تاسو به په نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم ایمان هم راوړئ او بیا به تاسو په کتاب قرآن پاک باندې مې ایمان راوړئ نو دی د تورات هغه خبره شاته وغورځوله کتاب الله وراء ظهورهم د الله د کتاب یعنی د تورات د شاته د غورځولو مطلب دا دی چې دوی په هغې باندې عمل ونه کو کأنهم گویا چې دوی لا یعلمون نه پوهېږي لکه دوی اډول په دغې باندې پوهېږي نه نو دوی د دغه کتاب د تورات نه انکار وکړو نو مطلب دا دی چې دا یهودیان په تورات چې د هغې خپل کتاب دی وایي چې یاره زموږ سره خپل کتاب دی تورات موږ به دغه منو نو دوی هغه هم نه مني ځکه په هغې کې خو ورته الله پاک فرمایلي چې نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم به راځي تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ نو دوی د هغې نه انکار وکړو نو دا داسې بدبخته خلک نو دا یهودیانو باره کې الله پاک فرمایل چې ګوره دا داسې خلک دي چې دوی ډېرې مخکې هم ډېرې وعدې کړې وي خو خپله وعده باندې دا قایم نه ودرېږي او همیشه دا نه ودرېږي اوس اسرائیل ګورئ نه چې په اسلامي ملکونو باندې څومره جبر او زبردستی او ظلم یې راغستی دی او وعدې هم کي چې یاره بس موږ به جنګ نه کوو او واپس د هغه خپلې وعدې نو دا د دوی د پلارانو نیکونو نه عادت دی اوس انشاءالله لفظي ترجمه وایي امید دی په دې به تاسو پوه شوي
قل اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم تو وایا من کانا سوک چی وی عدوا دشمن لجبریل د جبریل علیہ السلام فانه نزک چی نزله هغه نازل کړي دا قران على قلبك استا پزړ باندې باذن الله ای بامر الله د الله په امر سره مصدقا چې دا قران تصدیق کوونکې دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د قران مخکې وو وهدن من الضلاله او دا قران د گمراهینا هدایت خلق ته ورکي دا گمراهینا هدایت طرف ته خلق راولي وبشرا او زیر ورکون کړي بالجنت د جنت للمؤمنین د مؤمنانو د پاره یعنی دا قران چې د مؤمنانو ته هدایت هم ورکي یعنی پسې د لار باندې د الله او د الله د رسول د مرضی مطابق لار مرتخي او د جنت زیر هم ورکي مؤمنانو ته صرف مؤمنانو ته للمؤمنین مؤمنانو من کانا سوک چیوی عدوا لله دا اللہ جل جلالہ دشمن و ملائکته او دا اللہ جل جلالہ دا فرشتو دشمن و رسوله او دا آغا دا پیغمبرانو دشمن و جبریل او دا جبریل علیہ السلام دشمن وی و میکال او دا میکائیل علیہ السلام دشمن وی فهو کافر داور محذوف رو باسا نو دا کافر دے فإن اللہ نو بشک اللہ جل جلالہ عدو دشمن دے للکافرین دا کافرانو ولقد او یقینا انزلنا من نازل کړه دے الیکا پتا باندې آیات بینات خکارا آیاتنا وما یکفر او انکار نه کوي به د آیاتونو الا الفاسقون مگر بدکاران انکار کوي او کلما آیا هر کله چې عاهدوا عهدا دوی سواده وکړه ان نبذه نو هغه وغورځوله نو هغه واده وغورځوله نبذه معنا وغورځوله او هو معنا هغه واده نو هغه وګرځوله فریق یو ډلې نبذ فعل ماضی ده او د فاعل د فریق دی نبذ فریق یو ډلې وګرځوله عهدا دغه واده منهم د هغوینا بلکې اکثرهم د دوینا اکثر لا یؤمنون ایمان نه راوړي ولما او هر کله چې جاءهم هغوی لراغه د يهوديانو لراغه رسول یو عظیم شان رسول من الله د الله جل جلاله د طرفنا عظیم شان رسول سوکو محمد صلی الله علیه وسلم مصدقا چې محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق کون کړي لما د هغه څه اند هغه کتابونو معهم چې دوی سره دي نبذا نو وګرځوله فریق یو ډلې من الذين داغه خلقنا اوتل الكتاب چې کوم ته کتاب ورکړی شوی وو کتاب الله د الله کتاب یعنی تورات وراء ظهورهم د خپل شاګانو ورسته هغوی د کتاب د الله کتاب د خپلو شاګانو وروسته وغورځولو او داسې وو کأنهم لکه چې دوی لا یعلمون نه پوهېږي دې ډول پس پوهېږي نه نو ځان یې داسې ناغرضه کړه نو دا امید دی په دې درس باندې به تاسو پوه شوي او د سکرین شاټ واخلئ بیا یو ځل بیا واورئ او په خپل خصوصي دعاګانو کې زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه شیخ ادریس رحمه الله او مونږ یاد ساتئ راتلونکي درس په اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام